بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم المرسلين نن دغ ځای کې د جمعیت علماء اسلام څو مشران تشریف فرما دي هغه کې اخوندزاده مفتی عبید الله صاحب د موصوبې نائب امیر الحاج حضرت مولانا نیاز بادشاہ صاحب د دغ تحصیل نگران امیر او د جمعیت علماء اسلام جنرل سیکرټری ضلعي جنرل سیکرټری مفتی جاوید الرحمن صاحب او دغ ځای کې شریک ملګری عبدالرحمن بھائی رحمت الله مولوی صاحب عبدالرحمن نجی صاحب دا څومره ملګري دغ ځای کې ناست دي دا سبا چې کوم پروګرام دا په 12 تاریخ باندې آل پارټي کانفرنس د جمعیت علماء اسلام زیر صدارت چې کوم کیږي دا غي سلسله کې دغ ځای کې راجمع شوي دي او دا پروګرام دا ان شاء الله العظیم د دغ پروګرام نه د مودا توقع ده او په دغ نیت باندې د دغ پروګرام انعقاد مو کړی ده سو ان شاء الله العظیم دا به د هنګو دپاره د ټولو د هنګو اوسیدونکو دپاره د خیر او د خوشحالۍ د هغو د مشکلاتو د حل کولو ذریعه به ان شاء الله العظیم ګرځېږي او دی کې دغ پروګرام ته مودي تمامو پارټیو مشران او سره د تاجر برادرۍ او ضلع هنګو کې څومره مختلف اقوام او ټل نونې ستوت کاڅې نونې س جوزارې پورې اهل تشیع اهل سنت څومره اقوام آباد دي هغو ټولو ته مو دعوت ورکړی ده ان شاء الله العظیم هغه به سبا دغ پروګرام کې شرکت کوي او آخر کې به ان شاء الله العظیم د دغه هنګو مفادو دپاره ساغا دی هنګو او مردم شماری دا هنګو دی اسپیټالونو مسالې دي هنګو کې دی ایجوکیشن مسالې دي هنګو کې امن او امان دا هنګو کې دی ګیس مسالې دي د بجلی او مسالې دي مختلف قسمونه دي قومونو مسالې دي ان شاء الله العظیم سبب د قومي مشرانو او سیاسي پارټیو خلک راځي دغه ځای کې به خپل رائے اظهار کوي هغه نه بعد به ان شاء الله العظیم د جمعیت علماء اسلام زیر قیادت ایوا اعلامیه جاری کیږي او هغې دپاره د هغې باندې عمل درآمد کولو دپاره به انشاءالله العظیم هغه نه بعد ایوا مشترکه لایحه عمل اختیارو او تیارو به او هغې باندې به انشاءالله العظیم مخکې مزل کوو د هنګو دا محرومۍ او هنګو سره سهار لیول باندې کوم زیاتي کیږي او کوم تکلیف هنګو عوامو ته رسیږي ان شاء الله العظیم دا به د جمعیت علماء اسلام چې کومه ای پی سی ده دا به ابتدایي قدم او ان شاء الله العظیم دا پروګرام به مو مخکې نور بیایو او مفتی صاحب که څه خبرې کوي هغو بعد ته یې څو خبرې وکړو بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم ټولو نه اول خو د میډیا کوم ملګري دي پرسنز دي د دوی د زړه د کومې شکریه ادا کوو چې په دې تورې تیارۍ کې په یو مختصر غونډې دعوت باندې دوی د زیاته تشریف راوړلو حقیقت دا ده چې د دوی انګو خلکو سره انګو عوامو سره مینه ده په دغې بنیاد باندې دوی نه ورځې ته کسي نه شپې ته کسي نه تکلیف ته کسي نه راحت ته کسي کم ځای کې هم چې د ضلع هنګو د عوامو خبر راځي د هغې د مفادو خبر راځي دوی خپل شرکت ورکې یقیني کړی ده الله دې تاسو د خدمات قبول و منظور کړي دې سره سره مفتي صاحب هم د خپلو ملګرو شکریه ادا کړله زه هم د خپلو ملګرو شکریه ادا کوم جمعیت علماء اسلام ورکر جمعیت طلبه اسلام ورکر جی این ایف ملګري دا تقریبا ماسپښین نه راغلي دي مکمل د دغې پنډال او د دغې اجلاس د تیارۍ دپاره ګرمۍ ته یې نه دي کتلي خپلو مصروفیاتو ته یې نه دي کتلي ښایسته محفل او ښایسته ماحول د هغه معززینو دپاره لکه څرنګې مفتي صاحب خبره وکړه چې سبا کم تشریف دي زیاته راوړي هغوی ته یو ښایسته ماحول یې برابر کړلو زه خپل طرفه نه جماعت طرفه نه د خپل ټولو ورکرانو او د خپل ټولو مشرانو د زړه د کومې شکریه ادا کوم دعا ګویم چې الله د دوی دغه ستړي د دوی دغه څه په خپل دربار کې قبولي منظوري وګرځوي دې سره سره حضرت مفتي صاحب تاسو ته د سبا د ای پی سی حوالې سره کم خدوخال او کومه خبره وه مختصرا یې وکړله دا ای پی سی آل پارټیز کانفرنس د جمعیت علماء اسلام زیر اهتمام دا به سبا منعقد کیږي الحمدلله په ضلع کې څومره هم سیاسي ګوندونه دي سیاسي جماعتونه دي قومونو مشران دي او حتی کې اقلیتي برادرۍ هغې ته هم دعوت ورکړلی شوی ده او د دغې ای پی سی بنیادي غرض و مقصد هغه په چا باندې تنقید نه ده بلکې د دغې ضلع هنګو کوم مسایل دي هغه مسایل اجاګر شي بعضې خلک داسې دي چې هغوی ته د هنګو د مسایلو پته نشته
بعضې خلک داسې دي چې هغوی ته د هغوی د مسایلو پته شته خو لیکن هغوی ته داسې پلیټفارم نه مهیا کېږي چې هغوی دغه مسایل اجاګر کړي. جمعیت علما اسلام دغه ضرورت محسوس کړلو او په داسې حالاتو کې هغوی اے پی سي راوغوښتل او د ټول قومونه یې راوغوښتل او دوی ته به مستقل اجازت وي څه کم هم خبره وي هغوی خپله ستونزه او خپله پریشانۍ خپله مسله هغه به دغې غونډې ته مخې ته کوي او بیا به دغه ټول مشران که هغه د سیاسي جماعتونو مشران دي که هغه د قومونو مشران دي بیا به هغوی مشترکه آینده دپاره یو لایحه عمل ته یې کوي او د دغې مسایل د حل دپاره کومه لایحه عمل پکار ده کم طرز پکار ده کومه طریقه پکار ده هغه به وضع کوي او هغې به انشاءالله مخې ته ځي. امید الله نه دا ده چې انشاءالله د څومره کسانو ته دعوت ورکړلی شوې ده دوی به انشاءالله خپل ضروریات مخکې ورسته کوي که هغه د پارټیانو مشران دي که د قومونو مشران دي او په دغې پیسې کې نه صرف داسې شرکت به کوي بلکې کومې ستونزې او مسایل دي هغه به مخې ته کوي او د هغې د حل کولو دپاره भरपूर یو حل هم روباسي او هغې دپاره کوشش به هم کوي. زه تاسو په توسط باندې یو ځلې بیا چې څومره هم د پارټیانو مشران دي قومونو مشران دي تاجي برادري ده ډاکټر برادري ده اقلیتي برادري ده یا چې څومره هم خلک دي مذهبي او سیاسي اهل سنت اهل تشیع ټولو ته موږ دعوت ورکړې ده چاته هم څه دعوت میلاو ده قومونه مشران دي انشاءالله وکلا برادري ده هغوی به انشاءالله صحافي برادري ده هغوی به دغه ځای ته شرکت هم کوي یو ځلې بیا موږ هغوی ته دعوت ورکوو چې خپل مصروفیت مخې ته سرته کوي او دې کې موږ سره شرکت وکړي او په دغې اجتماع کې د کامیابۍ دپاره او د دغې مسایلو اجاګر کولو دپاره او هغې د حل کولو دپاره موږ سره مرسته وکړئ. زه یو ځلې بیا د میډیا ملګرو هم شکریه ادا کوم او دعا ګویم چې الله تبارک وتعالی دغه کومې پیسې ده دا د ذلهنګو د قومونو د دغې د عوامو د ترقۍ او د استحکام او د مسایلو د حل دپاره یو بهترینه ذریعه وګرځئ او امید ساتو الله نه چې انشاءالله کومو مقاصدو دپاره د دغې پیسې نکات شوې ده هغه مقاصد به ډېر په ښې طریقې باندې او په ښه انداز باندې حاصلېږي. یو ځلې بیا تاسو هم شکریه ادا کوم او کم قومونه دي او کم مشران دي چاته چې دعوت میلاو د هغوی نه خواست کوم چې په دغې پیسې کې भरपूर طریقې سره موږ سره شرکت وکړئ. ټایم حوالې سره تاسو ته هغه اطلاع هم درکړلی شوي ده سبا اتوار ورځ ده او 12 جولای ده او 2 بجې به انشاءالله دغه پیسې شروع کېږي. موږ توقع دا ده چې انشاءالله 2 بجې نه مخکې به دغه مشران موږ سره په دغه ځای کې شرکت کوي. ډېره مننه ډېره شکریه جزاکم الله خیره.